الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العظيم. دمو عزت من خوشینے اللہ پاک امیج دے امت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے امت لوی فضیلت په دې آیتي شی بیان کړی دا. اللہ پاک فرمائی کنتم خیر امت، یہی تو سے بہترین امت، اخرجت للناس استلی شوی یہی تو سے دے پورا دے خلق دے نافی، تأمرون بالمعروف خلق تب امر کئی حکم بے کئی پنے کئی سرا، وتنهون عن المنکر خلق من کوئی دی گناہنا، وتؤمنون بالله وتصف اللہ بنی پیرا پیرا ایمان دا. دمو عزت من تفسیر ابن عباس شدا نقل کری دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چھ اللہ پاک پہ دیاتیش فرمائی چھ اخرجت للناس، تو سے دے خلق دے نافذ پورا استلی شوی ہے، دے خپل مائنڈ دے نسینا تو سے استلی شوی ہے، پیدو کڑی شوی ہے دے پورا دے خلق دے نافع. یو ٹکئی خو اللہ پاک پا دیش دا کڑائی دا للناس ویلی دی، للمسلمین ردی ویلی چه مسلمان دے پورا توس پیدو یا شوی دا، بلکہ دے ٹول خلق دے پورا، انہیں کافر دے پورا مسلمان دے پورا تو سے بے اغتا انہیں عمر بے کئی پانے کئی سرا و دے گنانا بے مانے کاوی. نو دے مو عزت مانے حقیقت خبر دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خپل عمر خو ډیر کم وو، ټول درې بوندې شپېته کاله عمر یې وو او څلوېښتم کال باندې پیغمبري ورته میلاو شوله. بیا دنه بعده درویش کاله دی په دنیا ښه ژوندی وو او درویش کاله یې د هغه محنت کړی ده او په دا درویش کاله ښې یعنی په نه کاله ښې خو پیغمبر علیه صلات وسلام په ټول عربي ښې دا دین اسلام دی غوړولی ده. و دنه بعد بیا صحابه کرام رضی الله تعالی عنه اجمعین ته هغه په حجۃ الوداع شوی پیغمبر سم یو حج کړی ده، په هغه حج چې البدایه والنهایه لیکلی دي چې 1,00,000 صحابه کرام موجود وي چې پیغمبر علیه صلات وسلام ډیر وال نصیحات ورته وکړلو او بیا ورته وویل چې تاسو ته مو دین ورسولو. نو ټول صحابه کرام ورته وویل چې دین دې ورسولو، د دین رسول دې حق ادا کړو. بیا پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وویل په دې خدای په گواه هم کړو چې په دې الله ته گواه شي. او بیا چې کوم دا د صحابه کرام ته وویل چې تاسو دا دین چې تاسو ته مو ورسولو دا غیبین ته ورسوي چې دلته نه دی موجود یا ورسته په دې کې دین کې دی ټول دنیا ته تاسو دا دین ورسوي. نو دی بیا هغه چې کوم دا یعنی لکه دی خو ټول په دې حجۃ الوداع شي 1,00,000 کسون وي، دا هغه چې کوم دا بیا دی ولګېدل ټول دنیا ته دی کوشش وکړلو حتی کې جازنه دمره انتظام کې ته به لیکلی دو چې په نکله شي خو عادي په عرب شي حجاز مقدس عادي علاقه شي چې کومه دو دین غوړېدلی ده. بیا یې دین عباس صحابه کرام لکه رغلی دي اندره ملکې ته لوټ شوي دي، په ټوله ملکې شي دی قبرونه موجود دي او دمره پیر مالک رحمت الله لیکلي هم دي چې لکه ایسا په غاش مدینه منوره چې جنت الباقی چې 10,000 صحابه کرام دفن دي او دارنګه چې کوم دا په دندره شي دا سندره 3,000 کسون خو تقریبا
دا 1,00,000 دا په ټوله دنیا شدي قبرونه دي حتی کې چې دا هم علما لیکلي دي چې په 3536 هجری شي چې کوم دای داغه دلته صوبه سرحد ته صحابه کرام رسیدلي دي چې په وخت نه لاري ونه جزینه وي او پیدل دام را رسیدلي پاکستان ته او امیر چې کوم دا سین ته پنجاب ته زوړه رسیدلي د خمیس صوبه سرحد ته دا 35 هجری لیکي کنه حتی کې چې د میز چې کوم دغه سه په پیزو مخه په دې شیخ بودین غره په دې علاقې باندې اسی باندې په مخه د آباد پېښور ته او بیا لکه مثال په پاکستان شه صحابه کرام 15 قبرونه دا مشهور دي او بیا لوټ شوی دی افغانستان ته او زنه لوړل هندستان ته په هندستان شه د صحابه کرام تقریبا 15 قبرونه موجود دي او په افغانستان شه په خپل امیج ورغللی او می قتل چې 15 بوندې او یا قبرونه په کوبل شه موجود دي 15 قبرونه خو ډېر جوات ډېر غا جوړ کړی وي او خپلې غا اندازه جوړ کړی وي د اویا چې وي دغه دې په دغه باندې د غاس په ځکه شي دفن شوی وي بهر حال لکه په وځي باندې وي هغه نو اس مقصد دا اذن بعد بیا مثال ټوله دنیا شه دې قبرونه موجود دي کنه نو اس مقصد دا چې دنیا کون ته ورسولو نن الحمدلله هغه چار بیا لګیا دو محمد یاس رحمت الله علیه په کوشش مهنت سره نن بیا چې کوم دا موجوده د میشتوس په دور شه دمره الحمدلله جماعتونه تشکیل کیږي کنه اس فرانس کا فرانس تا امیش د وزیرستان جماعت اغا لوټ شوی دا او په سن 1998 لوټ شوی دا او دوی وی چې میش په خپل کارګزاري بنوله چې میش راون وی سردی مو سخت جمعو وی چې پیدل میش خو راون وی چې کنه وی جی پرته ودرېدلو او دوی جل کې نارکیز شولې پیسې مشترو کړل چې توس پیدل درېمې داینده پیسې کړې په دې باندې وکن چې میش ورته وی چې پیسې میش سره شتا خو میش دې پر درېمې چې میش د الله سره د خلق تعلق جوړوي او دارنګ په دغه میش ایمان په باره شي میش پر کوشش کوي میش خو وچې باندې اول چې به تاسو پیغمبرونی چې نه مش پیغمبرون نه مش د محمد صلی الله علیه وسلم امتیونی او د اېد دغه زمواریدو چې ټول دنیا ته به دین رسوي خیر بار حال وی چې خو ایمان وروړلو بیره و چې تاسو د مخته افتاشه چیرته می زوی ورته وشالو چې پیدل به و چې به هغه و تجرګې نرارو واستل چې کیم دا هغه مسلمانې شولې و اذن بعد لکه مثال وزیرستان جماعت خبره درته کا صحیح مستند او بیا اذن بعد تنزانیا ته یو جماعت لوړلو د امیش په دایس نږدې واقع کنه نو هغه کول د پر لوړوي او بیا دی ویل په واور شوی چې میش په واور سره مهنت وکړلو کوشش مو وکړلو او 3000 کسان په واور مسلمان شو سوچ کې 3000 او چې دنه بعد میش کول پیرا کولو میش غون ایسو وکړلو 20000 کسان په تنزانیا شه چې د میش په وجه سره خدای پاک ایمان ته روستلو مسلمان شول د مو عزت منه اس په موجوده واقع ډېر زیات الحمدلله جماعتنا شریدي او هغه چې کوم دا مهنت کو زکه چې دیتا الله پاک بهترین امت ویلي دي دا د میش ذمہواریدو او میش په خپل دین زده کوي خلک ته به وشي او حضرت عمر فاروق رضی الله په واقع روس ته یو جماعت دتا او ولجلو سالويشت کسور سالويش کسونه حضرت عمر فاروق ته ولجلو جماعت ادوات تبلیغ چار دي پورا دوا پش صحابه کرامی او دوا کم سالويش پش تابعین وی تابعین چې ته صحابه کرام د ایمان په حاله شری دلی صحابه د توی چې د ایمان په حاله شه محمد صلی الله علیه وسلم نو دا چې لوړل ا د کله چې خدای وحدانیت ورته بیان کړ د پیغمبر سلام رسالت پیغمبري ورته بیانوله په دا باندې د غون شهیدون کړل او عمر فاروق رضی الله عنه اس پتا نو خو اخیری شه بیا چې کوم د هم وشول چې د روس ولا خلک بیا ورسته خدای په ور وستل ډیر امینده باد چې وې کته صحیح سلامات وي دی څه خراب شوی نه وي څه خړل نه وي بي نه وکړای صحیح سلامات وي او ډیر وخت تر شاو چې د پټ شمون شول ارزيون ول چې اخ د ډیر صحیح خلک وي دا صحیح نظریاتو خو چې اسمیش مړ کړل
وی چې عمر رضی الله عنه خو دنه چې کله پته وته ولکه چې شهیدون کړل یو جماعت بل ته ور کړلو چې اس قرباني وشول اس په الله پاک د هدایت حقونه چلاوي وی چې بل جماعت چې او رسدو بډره مندا شاور ورسدلو وی چې هغه روز خلک بغیر به جنگ نه بغیر به دعوت نه ټول ایمان وروړو خو بیا یا ګوره د صحابه کرام په وخت چې روس ډیر اسلام ته داخل شو خو بیا چې کوم د کافر مهنت په وکړلو بیا ورسته بیا ډېر پښې داسې حالات وي چې هغه بیا نه را د کفر ته بیا اکثر وشتي وي بیا یې په د اسلامي شو په واقع کنه د امارات یو جماعت ورول زر شو یو چلی دی پورا بیا دوی وی چې می شکل ورغللی وی چې دغه علاقې ته چې دا عمر رضی الله په واقع دا غاوه تر غلای و چې کوم دا کنه جماعت غلای و وی چې هغه ټول هغه خبره دی لیکلی دو چې دا سیدا دا کسون ازیدې شهیدون کړي بیا دی ون بیا ایمان وروړلو ورسره بیا کافر مهنت وکړلو بیا د کفر ته وشتي و وی چې جماعتینا باندوي وی چې میجو جماعت خلوص کړلو خو صفام کړلو وی چې پاش مشکل اذان وکړلو کنه وی چې ادا امارات ولا جماعت دي چله ولا وی چې کنيوا بډای شزار وغللا او ژړل یې ویل چې زه او یا کول یا کول عمر مې دا مو بیا دا غزان نه دا ورځای نن مې ورودلو وی چې بیا میش وتا وی چې ان شاء الله میش کوشش کی الله په فضل سره جماعتونه به خدای بیا بودوي وی چې بیا غا چې میش کوشش وکړلو وی چې به دامره خالق خدای پاک بیا ایمان ته وروستل بیا چې کما جماعتونه عبادت شول چې بیا کله میش سالوي شو نه بعد میش واپس کړل پرشولینا چې ګوري تو څه کدي کنينا ګوري د کینه در کوي کیرینا در کوي و دینه در کوي ریپیا در کوي صحیح بنا مشته به د دین اسلام وشای وچ به مش ته و چې تو ست مش بل درامنه جماعت راځي خدا طریقه مش داسې دو و چې بیا هغه څه دی وی دا د مستند دا کارگزارش لیکلی کتابه ش لیکلی مستند کتاب دا چې تقریبا 1500 غازا دسترخوان میشته جوړو داسې ماړه کړی و او په ژړو ژړو چې کیما دو میز باندې روغ للی نو د مو اتمنه داسې لکه د دغه چین دا چین خلک غاوشه انډونیشن کې تو به چین لیکلو او تکسو صحابه کرام د تجارت په بنا لوړل کنه راخو د اسلام د پوره د ټول دنیا ته لوټ شوی دی وی چې بیا داسې تجارت شریک کړو د خپل اخلاق عادت چې هغه بازور د کندرون اړتال وته وکړو او بادشاہ ته و چې دا خلره کده خیمش خو بربود کړلې می سعودي و درولې کنه چې کله بادشاہ غشتل کنه ته تاسو به داس کوي تاسو به درېمه دی وته و چې ګوره کمیس غلطي ورته وشای خو خیر لاندې خبره دا چې بادشاہ استل او هغه ټول خلک وته چک شول چې دا چې لږه میج سره درېمې کنه نن برکات سره دی او ته صحابه کرام وشه نن 10 کروڑ مسلمان په یو ځیبند په چین شه موجود دي کنه نو د مو عزت من الحمدلله دا چا شریدو په دیشه ډیره خساو خلی او دا به خدای پاک نه په دینه چګه بیاي میش په پوته نشي کنه ایسه جماعتینه ته یور دي یو جماعت میش د لکه یو جماعت وو بیاګه تلش کې پیسې ورکام شوي او ډېر ژړل ورته وی چې خو دوه لکه په میر وړي دي په دا باندې خداغه سفر نه کیږي دا بر ملک ته دا سفر کیږي نه داس بګه چې یو لک په نه را وړي دی وی چې بالکل مش به وړي نو نن د مو عزت منه خلق په داسې پیسې په لګوي وخت نه لګوي بیا به خدای پاک اسلام روالي د خدای په مهرباني سره دن امریکا او دا علاقې دا شتمره جماعتونه جوړ شول مدرسې جوړ شول او اسلام ته خلق داسې داخليږي کنه چې خالي نه ویني کنه امیش د اکشلی تبلیغون پکشلی طریقہ چې دی مهنت وکنه خو خدای پاک اسلام ته خلق داخلوي نو کوشش دا کوي د موجت منه چې په دې شي خامخه وخت نه ولګوي په دې پیسې ولګوي خوش قسمت به خلق چې په دې باندې خپل وخت او زون او مول دولت ارشه ولګوي همیشه د پر به د خلق چې په اعمال باندې لګیاوي او د ته به ثوابونه ملوي په قبرش پر توي مشته به ثوابونه ملوي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين